ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن ما وی چیرې د افغانستان کې د امن په حواله سره څه خبرې روانې دي نو چې مې تاسو سره زه شیر هم کوم او لږه غونډه کې تجزیه هم وکړو ان شاء الله. څنګه چې 13 ورځ ما ویلو چیرې ښه خبرې روانې دي او په ښه ډګر باندې دي. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي چې د څلور ملکونو په دوره باندې مخکې کابل ته لاړو، بیا ایران ته لاړو، ایران نه چین ته، اوس چې کوم دی نن به هغوی په روس کې چې کوم دی هلته کې د روس د وزیر خارجه سره خبرې اترې کوي. بنیادي سوال هم په هغې کې یو خو دا هم وه چې ما مختلف رپورټونه وکتل نو وی چیرې لکه یو ای کې چې کوم اجلاس شروع چې په هغې کې طالبان او د امریکې ترمنځ کوم چې پاکستان د هغې سهولتکار و او په هغې کې یو ای هم شامله وه، سعودي عرب هم پکې شامل و. نو پاکستان خو د نور کوم چې ارینجمنټس دي لکه ټرایپارټایډ د چین او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، بیا ماسکو کانفرنس کې هم پاکستان دی. نو دا وی چې یاره کوم ملګرو ته کې چېرې دا احساس چې چېرې ګنې پاکستان د خپل رول په حوالې سره افغانستان هم په اعتماد کې اخیستو، ایران هم، روس هم او چین هم. یو خو دا خبره وه. دویمه خبره دا ده چې جنوري کې را روان جنوري باندې 15 جنوري باندې چې په ریاض کې به کوم کانفرنس کېږي د طالبانو ترمنځ او د امریکې ترمنځ. نو په هغې کې خو مخکې نه چې کوم دی یو ای هم پکې شامله ده او سعودي عرب هم پکې شامل دی، پاکستان هم پکې شامل دی. اوس غټ چیلنج چې کوم دی هغه دا دی چې طالبان دې ته مجبوره کړي چې هغوی د افغان دولت چې کوم نماینده ټیم دی چې د هغوی سره هم وکړي. ځکه چې کرزی صاحب هم څنګه خبره کړې ده او افغان حکومت هم خبره کوي چې اصل خبرې به د افغان ترمنځ وي، د افغان امریکې ترمنځ، د افغان پاکستان ترمنځ، د هغې به دومره اهمیت نه وي. نو د هغې دپاره یو دا دی چې دا درې واړه ملک څلور واړه ملکونه چې کوم دي پاکستان، چین، روس، ایران، دوی په څه نه څه طریقې سره د طالبانو سره په کنټیکټ کې هم دي او د طالبانو سره په رابطه کې هم دي. لکه نن د امریکې چې کوم بیان راغلی د هغوی منسټري اف ډیفینس هغې کې هم دا ویلي دي چې طالب چې دی ایران سره هم ډېرې ښې اړیکې لري او ایران هم غواړي. نو اوس اهم په دې کې دا دی چې یو خو دا درې واړه څلور واړه ملکونه طالب نور مجبوره کړي چې یاره دی د افغان ګورنمنټ سره خبرو اترو ته کښېني. یوه دویمه خبره دا ده چې د سیز فایر یعنې جنګ بندۍ دپاره، ځکه چې 13 ورځ په کابل کې کومه واقعه شوې وه 43 بې ګناه مسلمانان افغانان پکې شهیدان شوي دي. نو چې هغې دپاره یې تیار کړي چې یاره دوی د وایلنس چې کوم دی یا د جنګ بندۍ اعلان وکړي، کوم ته چې طالب تر اوسه پورې لا په هېڅ صورت باندې راځاني. ځکه چې د هغه دا خیال دی که ما ټوپک کېښودو نو کېدای شي زما نه نور فوټ سولجرس چې ورته وي یا لاندې کوم طالبان دي هغه بیا دا وګڼي چې یاره روغ وشول او خبره ختم شوله. یو پکې دغه دی. بل دی کې یو ډېر اهم ډیولپمنټ خو یو دا وشو چې ایران هم او چین هم د پاکستان چې کوم کوششونه دي د دې نه صرف تعریف وکړو بلکې افغان ګورنمنټ هم چې په هغه ورځ کې وزارت خارجه د هغوی بیان نه هغې تعریف یې وکړو او سپورټ اعلان یې وکړو. نو چین هم سپورټ اعلان وکړو، ایران هم وکړو. نن که تاسو خیال کړي د امریکې د طرفه پرون یو ډېر اهم بیان راغلی، په هغې کې ویلي دي چې یاره دا درې ملکونه چې کوم دي ایران، چین او روس د دوی په افغانستان کې انټرسټ هم دی او دا یو ښه کردار ادا کوي شي درې واړه ملکونه. نو اوس که موږ وګورو نو خبره څنګه چې 13 ورځ ما ویلو چې د پاکستان خیال دا دی چې اوس په دې کې موږ دا لږه نور هم د دې بنیاد وسیع کړو او په دې کې ایران هم راشي کېني، چین هم راشي کېني او روس هم راشي کېني. نو که په 15 تاریخ باندې دوی کېنم نی خو د دوی پوینټ اف ویو چې کوم دی دوی څه غواړي هغه به پاکستان سره دوی شیر کړ. نو زیات امکان خو دا دی ځکه چې د امریکې د دې بیان نه پس چې امریکې هم دا خبره ومنله چې د ایران کردار هم اهم دی، د چین کردار هم اهم دی، د روس کردار هم اهم دی. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره کېدای شي دا خلک راشي او په دې ریاض کې چې کوم کانفرنس دی په هغې کې شرکت وکړي. بله خبره پکې اهم ډیولپمنټ چې وشو هغه دا چې 13 ورځ خو خبرونه دا چلېدل پاکستان کې چې یاره ګنې پاکستان وزیر خارجه شاه محمود صاحب چې کوم دی پیغام وړی دی چې یاره طالبان چې دي د افغان حکومت سره مشروط طور باندې یعنې په شرایطو باندې دې ته تیار دي چې یاره هغوی د دوی سره خبرې اترې وکړي. په هغې کې یو شرط دا دی چې عبوري حکومت به جوړېږي، دویم شرط دا دی چې د هغوی کسان به د زندان نه خوشي کولی شي. نو دا خبرې د مخلوط حکومت د عبوري حکومت خبره کېږي نو بیا خو د حکومت د منځه به ځي. خو بل خبره چې د طالب د طرفه کومه خبر راغلی د هغه دا ده چې افغان طالبان وایي چې یاره یو داسې انټرا افغان ډایلاګ ته مونږ تیار یو، خو په هغې کې به صرف د حکومت خلک نه بلکې حکومتي خلک نه وي، د پارلمان خلک هم وي، مشران به پکې، د قبیلو مشران به پکې. نو مطلب دا دی چې زه یو خبره کوم اگر چې کابل کې د 13 ورځ کوم د وایلنس شوي دي، کوم 43 کسان شهیدان شوي دي، نو دا ډېره غټه واقعه او خدای دې نه کړي چې داسې نور واقعات وشي. خو زه دا وایم چې په دې کې اوس یو اهم پرمختګ پکې کېږي روان دی
او زیات پوهان دا وی چیرې د 15 جنوري باندې چې کوم میټینګ روان دی په ریاض کې کیدی شي په دې کې څه د بریک تھرو هغه کې د سیز فایر خبرم کیدی شي په هغه کې د طالبانو د طرفه چې په دې پراخ بنسټه یعنی دا وسیل بنیاد کومې خبرې شو چې سعودي عرب پکې راغی یو ای پکې رااله نو لایکلی چې کوم دی کې په 15 باندې نه خو د دې نه پسم دا کیدی شي چې په بل کې بیا د افغان حکومت هم کینی افغان حکومت هم ډېر پوزټیو اگر چې د اسد الله خالد او د امر الله صالح په اپوینټمنټ باندې د وزیر داخله او وزیر دفاع پاکستان کې لږ دا خبره و چې شاید دینه ډاکټر اشرف غنی صاحب چې کوم دی ډېر یو ضد باندې دا کار وکړو چیرې پاکستان ته وی چیرې که تاسو دا کوئ نو زموږ سره آپشن نشته خو ما په خیال تیر ورځ د کابل کې کوم واقعه وشوه د هغې نه چې د کابل له طرفه کوم ریسپانس راغی نو ډېر میچې ور راغی دا نه چې دا پاکستان وکړه دا عیسای وکړه دا ایران وکړه دا پلان بلکې انویسټیګیشن وکړو ډاکټر عبدالله صاحب خو ویلي دي چیرې دا طالبانو کړې ده نو دا هم اوس لکه موږ ته ښکاري چې څومره پلیئرز دي د افغان په دې مسله کې یو هندوستان دې ټیم کې بار دی خو زه دا ګڼم چې د افغان هندوستان خپل یو کردار دی هغه هم پکې دننه راتلل پکار دی دا ډېر اهم ډیولپمنټ روان دی او ان شاء الله زه دا ګڼم بل یو ډېر اهم خبر چې پکې بل راغلی دی اخره کې رایت شو راته هغه نن چې خبر راغلی چې یاره کیدی شي صدارتي انتخابات په افغانستان کې د انیشلی یعنی لومبۍ کې د 3 میاشتو لپاره وځنډول شي نو زلمی خلیلزاد چې کوم خبره کړې وه د قطر ملاقات نه پس چې ان شاء الله د اپریل پورې به د افغان مسله ډېر حد پورې حل شي نو دا هم د طالبانو یو ډیمانډ و چې یاره الیکشن دی د په خپل نه دا د رستو کړی شي عبوري حکومت راشي بیا به عبوري حکومت به الیکشن کې نو دا څلور امریکې د طرفه بیان افغانستان د طرفه بیان او دا ټول چې موږ د طالبانو د طرفه دا موږ راوځو کو نو ښکاري داسې چې ان شاء الله پروسس روان دی او پروګرس کیږي او یا جنوري فروری کې به بلکې د اپریل پورې به ان شاء الله کافي حد پورې موږ ته افغانستان کې د امن آثار چې